السلام علیکم، زه فاطمه خان او نن به موږ د خیبر ډسټریکټ بنیادی مسلو حواله سره یو څو خبرې کوو. د خیبر ډسټریکټ آبادی په مجموعي توګه باندې دا 11,46,267. کمنګه د دې شرعي خواندګۍ طرف ته وګورو نو هغه په مکمل توګه باندې دا 38.45%. او که بیا مونږه په دې شرعي خواندګۍ کې د جینکو شرعي خواندګۍ ته وګورو نو هغه صرف دا 17.16%. که مونږه د تعلیم طرف ته وګورو نو د 55% چې کوم اسکولونه دي هغې ته بنیادی سہولیات هم نشته. په هغې کې 55% اسکولونو کې بجلی نشته، په 48% اسکولونو کې د سکولو صفا اوبه هم نشته، او د دې نه علاوه په 45% اسکولونو کې د باترومونو سہولیت هم نشته. که موږ د خیبر ډسټریکټ نه دېخوا د پښتونخوا خبره وکړو نو په پوره پښتونخوا کې د 10,000 نه زیات اسکولونه نن هم د بنیادي سہولیات نه محروم دي په 2026 کې هم. که موږ د اسکولونو خبره وکړو په خیبر ډسټریکټ کې نو په خیبر ډسټریکټ کې په غریزو علاقو کې د اسکولونو نام نشان نشته، او هغه غریزو علاقو خلک چې کله دې علاقو ته راځي د دې اسکولونو دپاره د تعلیم حصول دپاره نو هغوی ته بیا سفري سہولیات نه وي او په سفر کې ورته مشکلات درپېښ وي. دغه ماشومانې د پرایمري تعلیم نه مخکې ونه رسي او د هغې نه علاوه میټریک تعلیم ته هم هغې په مشکل باندې ځان ورسوي. د هغې وجه دا سفري سہولیات هم دي او د فیمیل استادانو چې کومه کمی ده د زنانه استادانو هغه هم د دې بنیادي وجه ده. که د خیبر ډسټریکټ د ګیس او د بجلۍ حوالې سره موږ وګورو نو د خیبر ډسټریکټ ګیس او بجلي هغې کې ناروا لوډ شیډینګ دی، بلکې په ډیرو علاقو کې نن هم د ګیس او د بجلۍ حصول ممکن شوی نه دی. موږ که د خیبر ډسټریکټ روډونو ته وګورو، انفراسټرکچر ته وګورو نو هغه انتهایی خسته حال دي او زیات تر سړکونه یې کچه دي. په دې هکله هم زیات خلکو ته په تجارت کې هم مسله راځي او هغوی چې کله په خپل سرمخ باندې څه منصوبې یا واړه کاروبارونه شروع کړي وي نو هغوی ته د دې تجارتي حوالې سره ډېر مشکلات درپېښ وي. که موږ د خیبر ډسټریکټ د اوبو مسلې ته وګورو نو په 11 لاک نه زیات آبادۍ کې صرف 71,000 خلکو ته صفا اوبو فراهمي شته دی او باقي آبادي د دې نه محرومه ده چې کومې زیر زمین اوبه دي هغه هم آلوده دي. که موږ د خیبر ډسټریکټ د هاسپټلز طرف ته وګورو نو هلته یو غټ هسپتال نشته او چې کم بیسیک هیلث یونټس دي نو په هغې کې ډاکټران هم نشته او د ایمرجنسي په وخت کې پکې ادویات هم نشته دی او زیات تر کیسز پېښور ته ریفر کیږي. په خیبر ډسټریکټ کې د بجلۍ کمی پوره کولو دپاره یو منصوبه شروع کېدو یو امیدو چې په کم کې 1100 اسکولونه او د 3500 نه ډېر جوماتونه یې په سولر سیسټم باندې اړول، خو د بده مرغه هغه چې کومه منصوبه ده هغه د نن ورځې پورې مکمل نشوله. د خیبر ډسټریکټ چې کوم خلک دی هغوی ځان له 3 ځلې یو حکومت الیکټ کړ په دې تمه په دې امید باندې چې دی به موږ له بنیادي سہولیات راکړي چې زموږ د علاقې یو وزیر اعلی الیکټ شوی دی او هغه به اوس زموږ د علاقې دپاره څه نه څه کار وکړي او څه نه څه منصوبې به راوړي. خو د افسوس خبره دا ده چې هغې وزیر اعلی هم هغوی ته تش خوبونه وښودل او تشې وعدې وکړي. حالیه اپریشن چې کله کېده په خیبر ډسټریکټ کې نو د دغې خلکو ډېره تمه وه د خپل وزیر اعلی نه چې هغې به د هغې ډېر خیال ساتي، خو د افسوس خبره دا ده چې هغه یخنۍ کې هغه آی ډي پیز او هغه خلک چې چا نقل مکاني کړې وه نو هغې در بدر وو. د هغې په هکله هغوی ته فنډز هم منظور شوي وو، خو د هغې باوجود هغې دا ټول وخت بې سر و ساماني کې تېر کړ، در بدر یې تېر کړ. نن هم د خیبر ډسټریکټ خلک دا تمه لري، دا هیله لري چې د هغوی بنیادي وسایل به هغوی ته فراهم کړی شي. مننه.